دا خلق داسې ولاړو سیټ ته دوی څه شی نه خوښو نو الله جل جلاله دې تپوس کو او زما بندګانو تاسو ولې نه خوښوئ ځان له نو دوی ورته وی الله ته مونږ له خوښ کا څه هوښیار خلک خدای دې مونږ په دغې هوښیارانو کې راولي نو الله جل جلاله ورته وفرمایل ځئ تاسو له خوښومه نه تاسو به کار نه کوئ ترکاڼي لواري درجتوب به نه کوئ تاسو به زما د دین کار کوئ زما دې په خپل جلال قسم وي زما دې په خپل خدای قسم وي زما دې په خپل بڑای قسم وي زه به د ټول کائنات نه تاسو ته ښکلی رزق در کوم دا ډله څوک وه دا ډله د علماو و د دیندارو وه د علماو رزق من حیث لا یحتسب دی دوی به کار نه کوي ډوډۍ به خوري رزق په دوه قسمه دی یو رزق کسبي دی یو وهبي دی زمونږ د مولانو رزق وهبي دی او ستاسو رزق کسبي دی مزدوري به کوئ نو ډوډۍ به خورئ مونږ به مزدوري نه کوو ډوډۍ به خورو خو دا د خدای تقسیم دی او زه خو به خوشحاله یم د دې مولانو نه یم خبر چې دوی به خوشحاله دی کو خفه دي پې زه خو به خوشحاله یم ما خو د کوم شیخ سره چې تعلق جوړ کړی و د پنډۍ حضرت صاحب تاسو به پېژندو دې علاقو ته به ډېر راته هغوی به دا خبره ډېره کوله چې زه ځان له جامې نه جوړوم نو ما به وی چې داسې چل کوي چې جامې نه جوړي ځان له نو ما 115 کاله وشو ما وی زه به ځان له جامې نه جوړوم که ماله څوک ټوکی راکړي هغې نه به هم جامې نه جوړوم د دوکاندار نه به د سر نه علم نه خو ځان نه به جوړوم هم نه نو ماله چې څوک کپړې مپړې راکړي نو زه یې علماو له ورکوم چې څوک مېلمانه راشي خانقاه ته علماو له تحفې ورکوم ما سره نور څه نه چاله عطر ورکوم چاله یو تحفه چاله بله هغې له ورکوم تاله به هم درکوم خو چې ته راشي چت دلته نو ما عزم وکړو چې زه به ځان له جامې نه جوړوم نو خدای کروڑها شکر دی الحمدلله والشکر لله مولانو تاسو ته ووایم تاسو به هم داسې یئ خو تاسو یې وایئ نه زه وایم زه ځان له جامې نه جوړوم ځان له پیزار نه علم د خدای کروڑها شکر دی اوس هم زما سره یو 2-3 ډبې به پیزار پروت وي ما بناني به خو کړی کوټونه الله بېسیاره جامې بېسیاره زما یو زوی دی مدرسه کې دی ما ته وایي تا له جامې ځم زه جامې نه جوړم بچیا تا له زه ورکوم نه 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 ما له به جامې نه ورکوې زما هره جوړه نه وي دا خو د خدای کروڑها شکر دی الحمدلله والشکر لله چې اختر شپه راځي نو 2-3 جوړې جامې ما ته خدای تیار راوړست نو زه اوس لیونی نه یم چې زه په دنیادارو پسې ګرځم لیونی به یم که نه الله دې مونږ لیونی کوي نه الله دې مونږ د دنیا سپي کوي نه الله جل جلاله دې زمونږ دا کړه وړه قبول کړي زمونږ دا درس و تدریس زمونږ دعوت او تبلیغ الله دې د اخلاص نه ډک کړي الله دې د خپل رضا نه ډک کړي سفر حضر دې الله رب الجلال زمونږ د خپل رضا ذریعه وګرځي نو مونږ به د الله د دین کار کوو او دا دنیادار خلق به دنیا ګټي زمکه به مدرسې له دوی را کوي جماعت له به دوی را کوي زمونږ او د دوی اجر به یو شان وي زما عزیزانو دمشق شام کې یو جماعت دی دمشق غټ جامع مسجد دی پای کې یو عالم دی هغه خپل واقعه ذکر کړله عبدالرحمن حفار نومې دی دا قبرونه به کنستل یو زنانه راله هغه زنانه ورته وی مال یو قبر وکنه دا عبدالرحمن حفار رحمه الله فرمایي چې ما هغه زنانه قبر وکنس جنازه چې راله د دې جنازې سره زیات څوک نه و ما ته دا معلومه چې دا څو غریبانان دي وی ما چې هغه مړی کله قبر ته کوز کو او ما پې تبۍ برابرولې په دې کې یوه شغله شوه رڼا شوه داسې او هغې رڼا سره زه ګورم یو عالیشان چمن دی یو عالیشانه رڼا ده او یو اس زین کړی راغی او دا مړی دته جامې جنتي واغوستلی شوې او دی په هغې باندې کېناست او دی روان شو زه بلکل بې هوشه پرېوتم چې کله زه هوش کې رالم خلکو زما لاسونه خپې مګل زه هوش کې رالم ما دې قبر ورنه تپوس وکړو
تاسو خو سرانه مڼه څه مسله هېڅ شی مو نه دی لیدلی هېڅ چل نه و اته به نه چلو شو ما چې تاسو واقع ونه لیده وی نه زه حیران شوم خیر مړی ښخ شو الله ته منظور و څه وخت پس یو ابی راله او ما چې هغې ابی ته وکتم ما وپېژنده چې دا هغه زړه ابی ده ما ته وویل چې ما له یو قبر وکنه ما قبر وکنستو مړی چې راوړو هغه سره هم دغه معامله ده چې ډېر کسانو سره نشته ما چې هغه مړی ښخ کوم دغه معامله وشوه یو رڼا شو علیشانه یو چمن دی یو اسراغ یو په هغې باندې د هلک کېناست خو زه بېهوشه نه شوم علماو ذکر کړی دي چې د قبر بېهوشي په سړي باندې یوه پیره راځي د الله د تجلیاتو بېهوشي په سړي باندې یو پیره راځي موسی علیه السلام باندې راغلی وه د قیامت په ورځ باندې به بیا نه راځي ځکه زمونږ اقا فرمایي چې زه کله سر راپورته کړم وګورم موسی علیه السلام به نیغ ولاړي نو شاید چې دا غړومبنې بېهوشي د ده نه کفایت کړی دی وایي زه په دې ابی پسې را روان شوم ما دې ابی ته وایي چې ابی لږ ودرېږه او تپوس نه کوم دا ماشوم څوک و وایي ما ته وایي چې بچې اړه مې غار غار دی غوښې دی ما مې نور مې مه غمجنه کوه وایي ما چې ابی یو قصه درته کوم خو ما ته کیسه وکړه وایي ما ته وایي دا مې زوی دی وایي ما وایي دا څنګه دی وایي دا عالم نه دی وایي ما ورته وایي چې مخکې م ته راغلی وي او مخکې م زه راغلی وم هغه مې زوی و هغه عالم و حافظ و هغه وفات شو هغه به دین کو ده به دنیا کوله ده د ترکاڼۍ کار کو هغه به د دین کار کو ده ورته ویلو چې ته به دین کوې زه به دنیا ګټم ستا دین کې به زما صحیح زما دین دنیا کې به ستا صحیح هغه عالم چې کله وفات شو نو ابی ما خوب ما ولیده داسې منظر تاسو خو نه ولیدلی زه بېهوشه شوی وم وی او بچی ته بېهوشه شوی وي وی ما وی چې ما داسې منظر لیدلی و چې یو عالیشان چمن دی یو بهترینه رڼا ده او اس راغی او دا ستا دا بچی پې کښېنو او دی روان شو بیا مې دا بل بچی د نم دقسې ولیدو دا عبدالرحمن حفار رحمه الله فرمایي چې زه رالم د دمشق جامع مسجد ته او هلته کې شیخ چې ناست و هغه ته مې حضرت زه علم کول غواړم او باباګانو اوس هم تاسو سبق ویلی شئ اوس هم اراده وکړئ او حدیث مبارک کې راځي نیت المؤمن خیر من عملی د مؤمن سړي نیت د عمل نه غوره دی ځکه چې کوم سړی جومات ته راځي په دې نیت راځي جومات کې به اعتکاف کومه جومات کې به مونځ کومه جومات ته به خپله نه باسمه بیا به پکې دواګانې کومه بیا به پکې تلاوت کومه بیا چې راوځمه بیا به چپه خپله وباسمه د دې ټولو سنتونو اراده وکړي الله به ورته د دې ټولو سنتونو ثواب ورکړي نن هم نیت وکړئ اراده وکړئ د علم دپاره پابندي نشته امام محمد رحمه الله فرمایي زمونږ دا فن چې دی من المهد الی اللحد دا د زنګونه والا تر مرګه پورې دی ما سره خپله باندې چې کوم طالب علم سبق شروع کو د هغه 41-42 سال عمر و زما 22-23 سال عمر و د هغه 42 سال عمر و مستقل زمونږ سره درس وکړو شیخ ادریس صاحب نه دوره وکړه شیخ حسن جان صاحب نه دوره وکړه او چې په کوم ورځ شیخ حسن جان صاحب وفات شو نو په هغه کال باندې په هغه ورځ باندې دی جنازه کې حاضر او بیا وفات شو د شپېتو کالو او یاو کالو ما ګناهګار د شپېتو او یاو کالو باباګانو ته د حفظ دستاربندي کړی د علم دستاربندي مې وته کړلی اوس هم تاسو علم کولی شئ دا عبدالرحمن حفار رحمه الله فرمایي چې زه رالم دمشق جامع مسجد ته هلته مې شیخ صاحب ته اجازه زه سبق وم ما ته یې زه مړه ته دومره